السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید دي تاسو بخیر. پرون ما د خروج نهایی په حواله سره یو ویډیو جوړه کړې و چې مخکې چې کوم خروج نهایی به کمپنۍ لګول په هغه کې سفر او وس چې د دې نوې نظام مطابق چې کم کفیل کله خروج نهایی ولګي کمپنۍ کله خروج نهایی ولګي نو د دې فایده څه ده او مخکې تا پکې څومره ورځې ساري دی شوې دې ټولو باندې پرون ما اردو کې ویډیو جوړه کړې خو ملګرو چې عمر وای په پښتو کې ویډیو جوړه کړه چې ټول ملګري پوه شي نو ګورئ دوستانو د ټولو ناول په دې باندې خبره کوو مخکې به چې کله کمپنۍ تا یا کفیل به تا فاینل ایگزیټ ولګو نو تاسو سره به په هغې کې شپېته ورځې وي په دغه شپېته ورځو کې به دننه چې کفیل تا لکه ټیکټ راواخیستو نو تا ته به ووایي چې بهي ځه که ته د هغه نه به ورک شوی وي چېرته به تښتېدلی وي نو هغه پسې چلو که په اقامه کې به ټیم نو حروف به پسې ورکړه که په اقامه کې به ټیم نو اقامه رینیو کړه او بیا به پسې حروف ورکړه نو بس خلاص دغه خبره وه که چېرته تا په پټه باندې ته نزو لړه او کفیل ته به پته لګېده نو نه کېده ټیک شوه بیا لکه د مسلې پکې جوړېدې او نه لکه الاود نو مخکې تا لکه چې کله به خروج نهایي ولګېدو نو بس تا صرف حل یې دا و چې سفر د اوس نظام مطابق څه قصه ده دوستانو اوس چې کله دا د حروف د ختمېدو نه پس د انقطاع العمل چې شروع شوی دی دې نه پس فایده دا ده چې کله تا ته کفیل انقطاع العمل کې بیا چې کله مطلب تا ته خروج نهایي هم لاړ نه شي او مطلب دا تا ته کار هم په بله کمپنۍ کې میلاو نه شو او ته خروج نهایي اپشن دی تا سره نو د دې خروج نهایي اپشن په دوران کې ته که تا ته کار میلاو شو کمپنۍ کې ته کار میلاو شو هغه ستا نقل کفاله واخلي نو د خروج نهایي په دوران کې هغه ستا نقل کفاله اخیستی شي او د خروج نهایي په دوران کې ته نقل کفاله کولی شي که اقامه هم ختموي نو څه مسله نشته ځکه چې خروج نهایي خو په هغه صورت کې لګي چې کله ستا اقامه ویلیډ وي که نه نو که اقامه مطلب دا د خروج نهایي په دوران کې لکه خروج نهایي ولګېدو بیا ستا اقامه د خروج نهایي نه پس ختمه شوه نو که د ختمېدو په دې دوران کې ستا مطلب دا دی تا ته بل ځای میلاو شو ته نقل کفاله کې هغې ته نو که تا د خروج نهایي لګېدلي د خروج نهایي نه پس نقل کفاله وکړه او د هغې نه پس اقامه رینیو کړه هېڅ مسلې نشته ستا نوی صاحب العمل به اقامه رینیو کې څه مسله پکې نشته نو د اوس چې کوم خروج نهایي لګي هغې کې دغه مسله ده امید دی دوستانو چې زما په خبره باندې پوه شوي ویډیو هم خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ویری مچ